النفرة عن الاسلام او والطعن فيه، چې د دین اسلام نه د نفرت پیدا شي او په دین اسلام بیزه الزام تراشی کې، لکه دا مرض نن سبا ډیر عام دی، خصوصا زمونږ د جدید تعلیم یافته ادارې نه دي، یونیورسټیانې او کالجونه، نو د باس بل چاته څه نه میلاوي، هغه راځي په قرآن اعتراضونه کوي او په احادیثو اعتراضونه کوي، د الله په ذات اعتراضونه کوي، د پیغمبر په ذات اعتراضونه کوي، په دین اسلام کې نقطې راوباسي چې دا خبره د اسلام غلطه ده او دا غلطه ده او په ښځو باندې پکې پابندي ده او دا چل دی او دا چل دی. نو کله چې د دین اسلام په باره کې داسې خبرې شروع شي په یوه معاشره کې چې دا د دین په احکامو باندې لعن طعن شروع شي، کله د پردې په مسله باندې اسلام بدنامه، کله د احادیثو په وجه اسلام بدنامه، او کله د مدرسو په وجه اسلام بدنامه، او کله د ایمولیانو په وجه بدنامه، او کله په یوه خبره او کله په بله خبره. نو دا لعن طعن چې کله شروع شي که نه، لکه اوس چې دا کومه ایشو روانه ده، اوس د ملګرو وم دی د لوډ سپیکر په وجه باندې دین هم بدنامه، قرآن هم بدنامه، جماعت هم بدنامه، درس هم بدنامه، او ته دا چل دی او دا چل، هغه بړاس په دې طریقه باندې وباسي، بله لار ورته نه میلاویږي د دې بړاس ته ایستل، نور دا درس پې بد لګي که لوډ سپیکر دی ورته بند کړو، بلې خوا په جومات کې به هم بد لګي، قرآن د درس یې لګي ده. نو چې کله دا نفرت عن الاسلام شروع شي، نو په دې باندې د الله غضب پیدا کی. قرآن کریم کې الله د سورۃ مائده کې فرمایي چې قل اعنبئکم بشر من ذلک، وای پیغمبره خبرم کم چې د دې نمبر خبره سره خوشی کار سره مصوبة عند الله من لعنه الله وغضب علیه، چې څوک لعنت په الله کړی او غصه د الله په ده، نو هغه دقه خلک دی. دغه رنګې په الله پورې چې دروغ تړي، دروغ مسلې د ځان نه بیانوي، نسبت یې ورته نه، نسبت یې قرآن ته کوي. نو قال قد وقع علیکم غضب من ربکم، یا قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، سورۃ اعراف کې الله فرمایي. بل د الله غضب په الاسماء الشرکیه، شرکی نومونه، داسې صفات خپلو پیرانو له، باباګانو له او لیډرانو له ثابتول چې هغه د الله د، نو یو سبب د غضب دا دی. دویم الارتداد عن دین الله، چې څوک د الله د دین نه مرتد شي، مرتد واوړي، د الله د دین پرید، خپل مذهب ښایسته دین د دې نه ایسته واوړي، پیسو دپاره یا د بلې پیدې دپاره، بلې پیدې دپاره قادیانې شي او بل شي او بل شي. نو من کفر بالله من بعد ایمانه، څوک چې د الله د دین بېخکني هغوی کوي او ته وایې دا فساد دی. افغانستان ته امریکا راغله، نو دلته ځینو خلکو د جهاد مخالفت کو، روس راغلی ځینو خلکو د هغوی سره جهاد مخالفت کو. داسې خلک هم شته چې اوس په فلسطین کې د حماس چې د امریکا او اسرائیل ته الله سورۃ انفال کې فرمایي ومن یولهم یومئذ دبره فقد باء بغضب من الله، ودغه ورځ چې چا دشمن ته شا کړه، نو دی د الله په غضب کې ګرفتار شو، میدان جنگ نه وتښتېدو او د مجاهدینو مخالفت یې شروع کو، الزامونه یې پرې لګول. دغه رنګې دا یو سبب د غضب چې دی که نه، الطغیان فی الرزق، الله انسان له رزق ورکړی او دی پرې ناشکري شروع کړي، پیسې دې وسه حلال او حرام ته پکې نه ګوري، زکات ته نه ورکوي، صدقې نه ورکوي، په دې رزق کې ناشکري کوي، په دې باندې الله غصه کېږي. دا د الله د غضب ذریعه ده. لکه دا قسم ناشکري فیحل علیکم غضبی، سورۃ طه کې الله فرمایي
چې ګوره سرکشي مه کوئ د دنیا بلې اموالو کې، د دنیا بلې سیزونو کې. که سرکشي مو وکړه نو زما غضب به در باندې بیا حلال شي، بیا به راځئ او ګیرېږئ پکې. دغرنګې د الله څه محاجات جګړه کول، یعنې د الله د ذات په باره کې بحث کوئ نه منم، صفات د الله نه مني. ځینې خلک داسې شته د الله ذات نه مني، دا دهریان نه دي. اوس په دې وخت کې په زور او شور سره دي او د دې سوشل میډیا دور دی، نو کله کله د هغوی د خباستونه راښکاره شي چې مړه الله کم دی. چې د دې بجلۍ بلې تارونو کې دا بجلي څوک کړي خو لاس وروړي نه وروړي، ښکارې پکې نه بجلي څوک یې نه وي، خو هېڅ سړی لاس نه وروړي. او زما به شان چې بجلي نه وي نو لاس نه وروړي، ریږي دي ویسې نه شاټ مې دی. خو یقین یې دی چې شته که نه. نو دغه شان زموږ دا ځینې استادان هم دي، مخکې ما ویلي یو استاد وایي چېرته خپلو شاګردانو ته دهرې غونته و دقه سبق شروع کړی او دا لیکچر یې ورکړو چې کم دی الله کوی خو مونږ به لیدی کم څیز په نظر نه راځي څوک یې نه مني. زه دا بلې کلاس کې موجود یم، تاسو مې وینئ چې زه نه منو نو څنګه به موجود شم. نو هغه یو هلک پسې پاڅېدلی ورته ویل چې ګوره هر څیز داسې نه دی چې موجود یې نو منی دی. ځینې د الله په ذات باندې دلالت کوونکې دا بیستلو اسمان، ټیم په ټیم باران، دا ورځ او شپه راتلل، دا نور او سپوږمۍ راختل، دا داسې منظم نظام دا بغیر د یو خالق او مالک نه ممکن نه دی. یو عالم کتاب لیکلی، هغې کې دا لیکلی وایي دا دهریان وایي چېرې دا دنیا یوه دماکه وشوه د هغې په نتیجه کې پیدا شوه، د هغوی دا رایه ده یوه دماکه وشوه د هغې په نتیجه کې دغه شان بحثونه کول، بېځای خبرې کول، دا د الله د غضب سبب دی. والذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب له حجتهم داحدة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شدید. د دې باندې غضب دی د الله. دغرنګې موالات الکفار چې د کفارو سره څوک دوستانې کوي که نه، کفار چې دا د الله د دین دشمنان او د هغوی سره څوک دوستانې کوي نو دا د الله د غضب ذریعه ده. ولا الماء فی اللبن، دا اوبه په پیو شودو کې ورکې شو، یو څیز ورکېدل نو دې ته ضلالت وایي. نیغ او برابره لار پرېښودل دا ضلالت دی. نیغه لار درنه پاتې شي سته دنه ورکه شي نو دا ضلالت دی، ګمراهي. دا ضلالت اسباب څه دي؟ سړی به ګمراه کېږي څنګه؟ اولنی سبب چې دی نو چې ته ایمان پرېږدې او کوم نیغه لار نه ایسته ګمراه شو. دغرنګې یوه ګمراهي ګورئ دا د عدم العلم عدم العمل بالعلم، چې یو سړی ښه پویه دی او په هغه پویه عمل نه کوي، عالم دی زده کړه ورسره ده، قرآن نه خبر او دی بیا هم ګمراهي علي عمل نه کوي، په هغه نیغه لار نه رواني. بل سبب د ګمراهۍ التولی عن اتباع الرسول، پیغمبر تابعداري پرېږدي او په خواهشاتو ورپسې شي. ولولا فضل الله علیکم ورحمته لهمت طائفة منهم ان یضلوا وما یضلون الا انفسهم. الله دربار رحم کړی، کرم یې کړی دی، پیغمبر یې رالیږلی، هغې لارې نه بندوي نو دوی په ګمراهان دي. په لویه ګمراهۍ سره کفر دا هم ګمراهي ده چې دین اسلام پرېږدي، کفر اختیار کړي. دغرنګې بله ګمراهي چې دا نو الغلو فی الدین، غلوه په دین کې سرکشي، بېځای خبرې پکې د ځان نه راننیستل. یوه خبره د دین نه نه ده او ته یې دین حسابې، او د دین نه ده او د دین نه یې خارجې، چې خپل خواهش غلام دی، څه یې زړه غواړي هغه کوي او د قرآن او د سنت تابعداري اړو الې نه. دغرنګې په پیغمبر اعتراض کول، پیغمبر په کار باندې اعتراض کول دا هم ګمراهي ده. د پیغمبر رالیږلی شوی دین دا به غلط سود دی، ټول خلک پکې مبتلا دي،
ځان به ساتي. فحاشي او عریانی دا ټول خلق پکې مبتلا دي، ځان به ساتي. دا باندې وی چې ټول خلق دا کار کوي نو زه زکه کوم. زکه سورۃ انعام کې الله فرمایي چې وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. او رستم چرته دې جنگ نه دی راغلی چې د مسلمانانو تعداد د کافرانو نه نیم په نیمه کم دی، کم از کم نیم په نیمه. نو الله یو سبب د ګمراهۍ دا دی چې اکثریت پسې ورپسې شي. الاستحباب الدنيا على الاخره. یو گمراهی دار چې ته دنیا غوړه کې او آخرت خپل شاته وګورځي. مړه بیا به ګورو یې ټیم راشي، لا ټیم شته، توبه به وباسم او عبادتونه به وکم او دا به وکم. دغه رنګې ځواني یو ځل ملاویږي، مړه بیا به ګورو لاسه بوډاګان خو نه وي چې په ټیم جومات ته ځو. نه، نو دغه رنګې خپل آخرت پرېښودل او په دنیا ورپسې کېدل دا ګمراهي ده. او یو سبب د ګمراهۍ چې دی ضلال، القنوط من رحمت الله، چې د الله د رحمت نه نا امید شي، د الله د رحمت نه نا امیدي. لکه ومن یقنط په مقابله کې راغله. دغه رنګې نسیان، چانه یو څیز هیر شي دی ته هم ضلالت ویلی شوی. ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى. وای ښځې د یو سړي په مقابله کې به ګواهۍ کې دوه دی، ځکه وایي که د یوې نه یېره شي نو ان تضل په معنه د یېرېدو دی. دا بله بیا ورته ور یادوي. بې علمۍ ته هم ویلی شوی چې ناخبره یې د یو څیز نه. نو ضلالت صرف ګمراهۍ ته نه وایي. لکه سورت یوسف کې راځي ان ابانا لفی ضلال مبین، که مونږ پلار ناخبره دی هغه ته پته نشته چې زوی مې څه شو. ځکه دغه بچو ته په هغه پخوانۍ مینه کې پروت دی. نو ضلال که په معنه د محبت کالقدیم دی، دلته ضلالت په معنه د محبت دی. دغه رنګې دا عمل چې به سړي ګډوډ شي، الذین ضل سعیهم، چې دا ټول کوشش پې ګډوډ شي. هسې غفلت ته هم ویلی کېږي لا یضل ربي ولا ینسا. زما رب چې دی نو غافله کېږي نه، څه ته یېرېږي نه. نو غفلت په معنه او د غوروالي په معنه باندې راځي. نو غیر المغضوب علیهم، غضب نه دی کړی شوی په هغوی باندې. ځکه یهود مغضوب علیهم ځکه دي چې هغوی ښه دا پیغمبر پیژاندو چې دا رښتینی دی، خو نه یې منل د ضد او د عناد د وجې نه. او عیسایان چې وو نو هغوی دوکه شوي. په عیسایانو کې به چې چا به پته ولګېږي چې صحیح پیغمبر دی ایسته به ایمان راوړي او کړلي. غوره خبره دا ده تاسو آمین وایئ. د دې حدیث نه دا معلومیږي چې امام به آمین وایي نو تاسو یې وایئ. نو د هغې نه دا معلومیږي چې امام به آمین وایي او مقتدي به هم وایي. او غوره دا ده چې امام هم آمین وایي او مقتدي هم وایي. خو که فرض که چا داسې وویل چې یاره امام دی نه وایي نو دته به ګمراه نه وایي، دته به غلط نه وایي، جګړه به ورسره نه کوئ، بېدینه به نه وي. ځکه چې د دقه حدیث په رڼا کې دا خبره کوي چې اذا قال الامام ولا الضالين، ځکه دا د پیغمبر وینا ده. نو یو خدا ده مونږ دا وایو چې غوره دا ده چې د امام او مقتدي دواړو دپاره دی آمین. او د آمین معنی دا ده چې الله زموږ دا دعا قبوله کړي. دا د سورت فاتحې حصه نه ده، دا اوس لیکلی کېږي نه. خو نبي علیه السلام یې تلقین کړی او حدیث کې دا هم راځي چې کله د چا آمین د فرشتو د آمین سره موافق شي الله یې سوال نه راکړي. یوه خبره خو دا ده باقي غوره دا ده چې امام او مقتدي دواړه دي. دویمه خبره دا ده چې تیز به وایي او که ورو به وایي. دواړه قسمه روایات دا به احادیثو کې راغلي، دواړه قسم. د احناف علماو رایه دا ده چې دا آمین دې پټ وایي، ځکه چې دارومدار د دې مونځ په اخفا سره دی، په پټوالي سره دی. ولې مونږ چې رکوع له لاړ شو تسبیحات پټ نه وایو، سجدې چې لاړ شو تسبیحات پټ نه وایو، په دې قاعده چې لاړ شو تشهد پټ نه وایو. نو اصل په مونځ کې اخفا ده. نو چې اصل په مونځ کې اخفا ده نو دلته به هم پټ وایي. بل دا چې قرآن کریم کې الله فرمایي چې فادعوا ربکم تضرعا وخفیا. دا امین دعا نه ده چې الله زموږ سوال قبول کړي. وایي الله ته په عاجزۍ سوال وکړئ، پټ یې وکړئ.
الله فرمایي الله ته په عاجزۍ سوال وکړي او پټه وکړي. نو چې الله فرمایي په عاجزۍ او پټه وکړي پټه وکړي. خو بل طرف ته د روایاتونه دا ثابتېږي، احادیثو کې راځي چې نبی علیه السلام ولضالین وایو امین په تیز وایو، امین په تیز وایو. او احناف علما وایي چې دغه کوم روایاتو کې راغلی نو هغه تعلیمن دي. تعلیمن معنی دا چې نبی علیہ السلام د شاته خلکو ته تعلیم ورکو چې ګوره د امین وایي. نو کله کله دې چې کله تعلیمن چې شاته پته ولګي نور عادت د نبی علیہ السلام وینو. خو ګوره داسې چغه چې دا ځینې جوماتونو کې راته وایي چې چت چت شو دا په یو حدیث کې نه راغلی، دا خلاف سنت ده. په امین کې چغه وال نه دی، دا خلاف سنت. دومره د روایاتو نه راځي چې بلې جومات کې ګونګوساری جوړ شو. ګونګوساری معنی نه دا ګبینده مچۍ چې د اواز کوي، دا د احادیثو نه ثابت ده او دا راځي په روایاتو کې، چغې وال پکې نه دی راغلی. بل د مقتدیانو دپاره په تیزه امین دا د دې احادیثو نه تاویلا ثابت دي، صراحتا پکې نشته. اختلاف د علماو د امام په ورو او پټ امین په تیز او پټ امین کې شته، او د مقتدی دپاره په تیز امین په صریح صحیح حدیث کې نشته. ما به کې دوه خبرې وکړې، صریح صحیح. کوم روایاتو کې چې شته نو ځینې صریح نه دي او ځینې صحیح نه دي، ځینې صریح نه دي ځینې صحیح نه دي. صریح صحیح کې خو بیا هم د صحابو عمل دی چې ځینې صحابو به شاته هم په تیزه امین وایو او د هغوی نه ثابت دی. بخاري او مسلم کې په روایات دي. نو که چا ووایو بالکل جایز دی، هیڅ ګناه پکې نشته، نه ورسره نقصان رسي. او که چا ونه وایو په تیز او پټه وایو هم بالکل جایز دی، هیڅ په منځ کې به دې کې فرق نه راځي. په تیزه به کې د ورونه ډېر ثواب نشته او د ورونه په تیزه کې ډېر ثواب نشته. یو شان منځ دی، یو شان طریقه ده د نبی علیه السلام او د صحابو چې چا په کم باندې عمل وکړو نو ټول جایز دي او ثابت دي، روایات هم پشته او کېږي هم. دا د امین په باره کې بحث دی. سبا به انشاءالله سورتي بقره شروع سبا به انشاءالله وله وکړو. زنانه وایي درس له راځي نو بروله د لوډ سپیکر انتظام وکړي. سبحان الله دې بیا وکړي. سبا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الهدى والقوى والعفاف والتقوى. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر. الله زمون رازش الله جسمو السمو والبدل عمل توفيق راكي. الله خپل رحم او کرم را باندې وکړي. الله دې قرآن په صحیح طریقه د وینا توفیق راکړي. الله موږ له په صحیح طریقه دا اورېدو توفیق راکړي. الله چې کم تعلیمات په ذکر دی هغه ټول زموږ په ژوند کې راولي. الله کم منهیات دې دا وینه موږ وساتي. کم خصيفتونه الله د مؤمنانو ذکر دی هغه موږ کې راولي. کم قباحتونه او خوشي خوینه دی الله دا غنه موږ وساتي. الله دې روزه ته په خیر او عافیت سره ورسي. الله دې ډیرو عبادت او توفیق وکړي راکړي. الله چې څوک به باران د شفای کامله عاجله ولا ورکړي. خصوصا ان شاء الله نو صحیح بیمار ده ورونه درخواست کړ په هسپتال کې داخل ده نو الله صحت ولا ورکړي، علاج کې خیر او برکت واچي. الله څوک ستاري کتاب ته کې نه دا ناس دې په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. الله دا ناس ته زموږ د جنت د تلو ذریعہ وګرځي. الله دا ناس ته زموږ د جهنم نه د خلاصي ذریعہ وګرځي. الله زموږ والدینو بخي، الله قبرونه روخانه کړي، نیکه قبول کړي. الله زموږ ټول بیمارانو له شفای کامله عاجله ورکړي. الله چانن دا صدقه کړي او د خپل دربار نه قبول او منظور کړي. الله پر رزق کې پر اخره ولې بهترین بدله ول ورکړي. الله کم مسافر دي د سفر د صعوبتونو مشکلاتو نه پامان. الله مخبل مقاصدو کې کامیاب. الله دغه منګول خپل کورونو ته د خیر او عافیت سره ولې.
الله چې دلته کوم روزګار دي د حلال روزګار نصیب وکړي الله رچا اولاد نشته نیک صالح اولاد ولا ورکړي الله رچا کورونو نشته خپل کورونه ولا ورکړي زمون په حال باندې رحم وکړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك